أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مخی آیت کے دا ویلی شیو لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا. کم شزونه چې الله تعالی تاسو د پاره حلال کړی دي هغه حرام مګنه او دې تزبرګي موای او ولا تعتدوا زیاته مکوي. نو زیاته دار چې د حد نه زیات دا حلال خوري او زیاته دام دی چې حرام خوري. اوس حرام شدي نو دا غي لک بیان کوي. شراب حرام دی، جواری حرام ده، بت پرستی حرام ده، دا قرن حرام. دا آیت چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام دا د سورۃ مائده آیت د شراب مبارک اخرنه آیت. دین مخی آیت هغه چې پاره کې وی فیهما اسم کبیر و منافع للناس. دی آیت د نازلېدو نه بعد بیا خلق د شرابونو بند شو. دا او حدیث کی راغلی د ابن ماجه روایت ته چې شارب الخمر كعابد الوثن. شرابی دا څه دی لکه بت پرست. او د شراب ته ام الخبائث وی. ام الخبائث دا د ټولو پلیتو مور د مرکز دی، جرړه ده. د دې نه ټول غلطه، ټول جګړې، ټول بیماره، ټول فسادات، د معاشره خرابی، تباہی، بربادی د دې نه را پیدا کی. او دې سره بیا نور سيزونه ټال کړه. میسر باندې مخکې خبره تیر شوی و. انصاب بت پرستی. انصاب ابن جوزی وی انصاب معنا دا اصنام. پوهیږئ په خبره باندې دا بوتان. چاوی د دینه مراد خاص قسمه د جواره خاص قسمه آلات دي لکه شطرنج وغیرہ. دا نو دا حرام. او ازلام تا مخیز دکړی دي چې هغه غشي به و په هغې باندې به دا لیکلی و چې یا دا کار کوه او یا دا کار مه کوه او په بل به اسم نه ولیکلی. نو دا رجس من عمل الشیطان. دا د اسلام یو ډېره زویه زبردسته زنده معجزه ده چې د شرابو نه ځان بچ کول ډېر ګران کار دی. خو چې قرآن وی چې رجس او من عمل الشیطان او فاجتنبوه نو بس. او بیا فهل انتم منتهون منی کېږئ که نه منی کېږئ. نو خلق به انتهینا یا رب بس موږ منی شو. او بیا چې دغه لویه ورځ باندې خلکو پرېښي دي نو بیا چا نه دي څکلي. اکا دوکا چېرته واقعات براله جدا خبره. بیا چې شراب وڅکي نو د هغه دپاره سزا څه ده؟
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عادت خداو چې 40 کوړې به ولا ورکولې. ابتدا کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم دا رائے و، لیکن بیا چې خلکو دین نه منې کېدل ډیر زیات، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې بیا اتیا کوړې چې دی دا مقرر کړی ول او د صحابه کرامو په اتفاق باندې. نو د عام علماء خدا غرائے چې اتیا کوړې دا مطلب شو. او پای کې بیا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رائے هم شامل و، ځکه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په کې دا رائے ورکړه چې کله کله دا شرابي چې دی دا د نشې په حالت کې نو بیا په پاک دامنو ښځو باندې الزام هم لګي، او چې الزام په لګي او ثبوت پیش نه کړي نو بیا خو به اتیا کوړي، نو دا د اتیا کوړو د پاره سبب دی، نو د اتیا پکار دی. نو بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم دغه رائے اگر چې مخکې نه رائے بدله. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو انما الخمر بشک شراب چې دی والمیسر او جواری چې دا والانصاب او بت پرستی چې دا والازلام او په غشو باندې قسمتونه معلومه ول دا ټول څنګه دا من عمل شیطان د شیطان کار دی. د شیطان کار څنګه دی ویلي انه يحمل علیه، شیطان سړی ته وېدا شي وکړه، نو هر غلطی د شیطان په دې معنی ده شیطان ته وېدا شي کوا چې روانه پیدا شي. فاجتنبوه، نو د دې عمل نزان ساتئ لعلکم تفلحون چې کامیاب شي. انما يريد الشیطان بشک غواړي شیطان یوقع بینکم العداوه والبغضاء چې واچي تاسو په منځ کې دشمنی او نفرت فی الخمر والمیسر په سبب د فی الخمر یعنی بالخمر د شراب په ذریعہ او د جواره په ذریعہ دا جګړه ټوله په دې کېږي. دا شرابیان څومره جګړه په نشې په حالت کې او بیا ځان پوهیږي نه، نو بے عزتیانم کوي او جګړې کوي او غړي وړم مو یو کنزلم کوي او کله کله خو ډیر زیات کړي بیا چې تری وری په یو ځای کې پروتي. په برتانیې کې پس بیا د پولیس ګرځي د شپې شراب سکلي، نو دی پس بیا ګرځي او دا ګاډي وسره نه بیا د ډنګ ډولې د خپونه ونی شنو چتی او دا سه بد صورتحال یلتا چې کته ته مې وینو عقل بدیو خزي توبه به وباس چې کله کله پکې دا سه بربر ناریو که خزي پکې دا سه پرتی په کوسو مسو کې وې شي په خبره بربر دې پرتی پکې ادا پولیس پس ګرځي بیا ګاډي ته واچي. نو دا سه سړی توپ د انسانیت دی، د انسانیت نه خلق کته واچو. دا نه بیا نه خبر جامع ځان شلې او باسي او ورغړی په کوسو کې پراته دي. نو دا وته انسانیت تباہ برباد کړه، انسانیت توهین دی وکړو، دا انسانیت ذلیل شو، لا تاخکته کاندې ته ورواچو او دې باندې پروا نشته. فی الخمر والمیسر په شراب او په جواره کې او په دې جواره باندې څومره دا ملټی نیشنل کمپنیان او دا غټ غټ مالدار خلک شو، دا کروڑپتیان او ارپتیان دا شکار کړي دا وزګاری کنه ادي په دماغ کې شیطان جالي چولی. نو دا جواری کې پلان کې میچ بسوک غټي او پلان کې چې بدا چل کیږي او دا بدا ډالر بزیاتیږي او پوند بکمیږي او پوند بزیاتیږي او یورو بکمیږي او دانګا بنګا په دې باندې شرطونه دي او دا دي او د جواری غټ غټ سنټر دي په فرانس کې ګورا، په امریکا کې ګورا، په په خبره باندې په دنیا کې ګورا، د لپاره بیا غټ غټ او د دنیا دا جوارګر او دا شرابیان دا وتره غونډي او د دنیا دا دولت څخه فزول زیراج. ويصدكم عن ذكر الله او بندي تاسو د الله د یاد نه وان الصلاه او د منځنم بندي فهل انتم منتهون، نو منی کېږي کنه فهل انتم منتهون ولي منی کېږي. فقالوا صحابه و انتهينا يا رب، مونږ منی شو بس. او امریکا کې یو ځل ویلو چې شراب باندې نو خلک نورم ډیر سکل شروع کړو، به وته به زه وس آزاد دي. نو دې ته قانون وای چې یو ځل به بند دی بل ځل به آزاد دي، چې الله تعالی یو ځل به بند نه د اوسه پورې بند دي بس. دا واطیع الله واطیع الرسول او خبر منه ده الله خبر منه ده الله د پیغمبر واحذروه خيار وسیږي واحذروا بیدار وسیږي چې تاسو کوم په بدوانه لای. فان توليتم كما خموالو ده الله رسول خبرنا فعلموا پرې پن پوښي انما على رسولنا البلاغ المبين، چې زموږ په پیغمبر باندې ښکار رسونه ده او سزا، اصل سزا خو د دنیا ده نه ده، دنیا کې به هم سزا ورکولا، اصل سزا خو د آخرت. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بیا یو سوال پیدا شو چې دا اوسه پورې دا خو رجس من عمل الشیطان، دا هو ګندو او دا ګن زینو خلکو سکله او بیا شهیدان شویم دي په بدر کې په احد کې. نو دا په هغه وخت کې نو الله تعالی په هغه وخت هماره ته نه ویلي کنه چې رجس، بس هغه خبره په هغه وخت حرام نو. ليس على الذين امنوا نشتپا کسان باندې چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عملونه کړي جناح سغنا فيما طعموا پاغه شرابو کې چې دیس کې لري او خورلې دي پاغه وخت کې چې کله لا دا حکم نو راغلی. اذا متقوا چې کله پدې کې تقوا وا
او عامل الصالحات او عملونه خکړي چې نور تقوا پکې و چې په هغه زمانہ کې د تقوا څومره احکام او د عمل صالح څومره احکام راغلي او هغه خپل کړي او ثم اتقوا به تقوا اختیار کړي ایمان راوړي ثم اتقوا احسنوا به تقوا اختیار کړي او احسان کړي مطلب دا دی چې هر موقع چې راغلي ک پټي ک ښکارای ک د ورځې ک د شپې ک د اوامر وي ک د نواهی وي ک د خوخی ک د خوخنۍ ک اجتماعي ک انفرادي ک د خوراک متعلقي ک د عمل متعلقي ک د مال متعلقي ک د بدن متعلقي دا دومره تعمیمات د تبکه ما په یو ساو کړو نو دا بار بار امنوا ثم اتقوا واحسنوا ثم اتقوا دا مطلب دا دی والله يحب المحسنين والله تعالی محبت ساتي د عمل کوونکو سره اوس یو بل حرام او حلال چې د احرام په حالت کې بخکار نه کې یو د محرم د پاره ښکار حرام دی هغه کده وچی کده حرمی او کده غیر حرمی یو د غیر محرم د پاره د حرم ښکار حرام دی دا غیر حرم ښکار خو دی کوي خیر په حرم کې ښکار بند دی دار چا لپاره او د احرام په حالت کې ښکار بند دی په حرم کې بند دی او د حرم نه بار بند دی البته د وبو ښکار د سمندر دا جایز دی خیر دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا یبلونکم الله بشیء دا عمره حدیبیه کې چې صحابه کرام تلک نه عمره حدیبیه کې نو په عمره حدیبیه کې صحابه کرام بیا دا پوی کنه یار وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلمي یو عمر دی چې عمر ته سړی ورسی کنه نو زبست نورې پکې مو وای یا ایها الذین آمنوا عمره کې خلق روان عمره حدیبیه ته نو الله تعالی د آیاتونه راولېږي او بیا به دا مرغه او دا سوی او دا سيزونه به خیمو ترانه نوتل نو دا د الله تعالی تر طرف نه سو ازمیخت کله چې سړی د کم شي ګوره دی باندې یاد ساتي قران مجید کې دا یو خبره به چې دا الله تعالی عادت او طریقه دا چې په کم سړی کې کم کمزوري ډېری په حق طریقه دا غي امتحان لري لکه دا خلک د ښکار ډېر زیات شوقیانو نو چې څوک د ښکار ډېر شوقي نو چې په احرام په حالت کې به ښکار باندې او په حرم کې ښکار باندې نو ښکارونه ډېر ملاويږي دا يهوديان هم د ښکار ډېر زیات شوقیان د میانو د نیولو نو میان یوم سبتهم شرعا د خالی په ورځ باندې چې پر ډاګه باندې بس سړی وته چې نینی وري تورت کیږي په ناړو په بیاستو نه راټینګيږي بیا نو ګوره چې ته وشټینګيږي کنه ټینګي قران وای نبلوهم بما كانوا يفسقون التدا نقطه دک نو تخپل کمزوري ګوره چې ستاسو کمزوري ده د چا مال کمزوري د چا عہده کمزوري د چا منصب کمزوري د چا شهرت کمزوري د چا بل څه کمزوري د چا بل څه کمزوري ته د خپل ځان تجزیه وکړه چې ستاسو کمزوري ده نو کوشش کوا چې هغه میدان کې ګوره ستا امتحان دی چې ستا کومه کمزوري ده هغه شی چې ستا کومه کمزوري ده هغه شی به تا ته ډېر مخې ته کیږي او پای کې به الله تعالی تازمي دا نور امتحانونه به د باندې کم او دغه به د باندې ډېری په خبره پوهیږئ که نه پوهیږئ یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لیبلونکم الله بشیء الله تعالی به تاسو ازمي په یو څه حصه باندې من اسفیر د ښکار نه د ښکار څیزونه به تاسو ته مخې ته کوي تنالوه ایدیکم چې رسیږي به تاسو لاس ګوره په ښکار پسې سړی چې ایله په لینده او په غشي او په ټوپک راټینګ شي سړی وایي شکر دی شیش ورته والی او چې لا په لاس یې رانیسي نو د ده نه ټینګېدل څنګه دي دا ډېر ګران کار دی نو بدقه طریقه ده د الله تعالی د ازمیښت تنالوه ایدیکم چې رسی به تاسو لاسونه ورماحو کوم او ستاسو نیزې نو نیزه صحیح نیزه څه د باڼه څومره اوږده خو نه خو زیات نه زیات 2 ګزه به نو دا غځای پورې په دې نظام والے شي په لاس هم رانی ولا شي او د دنه بیا صبرېږي نو صبرې ته خو ګران دي ليعلم الله من يخافه بالغيب چې الله تعالی معلوم کې هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه پناه لیدلې د الله تعالی نه سکی یری فمن اعتدى بعد ذلك چا چې دینه په زیاته او فلو عذاب الیم د پاره دردناک عذاب دی اوس که خامخا چا وکړو بیا د دنیا سزا بدای چې دا ښکار چې چا مړ کو نو د دې ښکار په بدل کې وا بیا کفاره ورکړي کفاره څه شی د هغې قیمت به ولګي او هغه قیمت به د څه مطابق من النعم د هغه قیمت مطابق به دا وي چې هلکه دا کوم شی چې تا مړ کو
نو د دې قیمت او د بيزي قیمت برابر دی، د دې قیمت او د ګډ قیمت برابر دی، یا د دې قیمت او د غوا قیمت برابر دی. ګوره د ښکار د سيزونو قیمت زیاتی کنه. کم مثلا دلته بانګي دی، نو بانګي به لکه د کلیوال بانګي بنن سبا په سوی په 500 روپۍ به مثال په تور، او په ځنګل کې په تیارو میرو کې چې ته په ځنګل کې کم بانګي ونه شي دا به 500 روپۍ قیمت نه جی په 50000 څوک نه درکې. نو کې دې شي چې هغه کم د ښکار شی دی هغه به 50000 روپۍ خو یې به بانګي، نو ته به دغه په بدل کې بانګي ورکې. امام ابو حنیفه رحمه الله وی دا غي قیمت به ورکې. قیمت مثلیت هغه وی قیمت ته وی، مثل وی قیمت ته وی. نو د قیمت مطلب دا دی چې به قیمت شي او بیا په دې قیمت کې چاله کې اوس په دې قیمت باندې څه شي کې ګډه پکې کې چيله پکې، نو پاره به چيله والے کله ګډه د چيله نه قیمت کم، نو بیا وداغه مطابق شو کې کفاره به ورکې، اطعام به ورکې 10 مساکین من اوسط ما تطعمون واهلیکم. دا مطلب دے یا ایها الذین آمنوا ایماندارو دا لا تقتلوا الصید اخکار موجنے وانتم حرم وحال لا رجتا محرمین. یہ حرم جمع دا حرام دا، حرام پا معنی دا محرم پر میں تب شیر پیش کرے ہو. فقلت لها فی الیک فاننی حرام وانی بعد ذاک لبیب. حرام وانتم حرم وتاس محرمین. یہ ومن قتله منکم متعمدا او چاچ ملک دا اخکار پتاسو کے پقاس وچ پا وچے ملک. متعمدا معنی سا وچ پا وچ. و پا قرآن کے متعمد را گئے و پا حدیث کی قریبا نے پوچھوی فنظرت القرآن بالعمد وجرت السنت فی الخطا. ابن جریر وی پا حدیث کی وریدار آگلی چی پا خطا دی ملکم دقی کفارہ دا کہ پا احرام پا حالت کی دی پا غلطے بانے نو قرآن پا کی تعمد ہوئی او سنت پا کی سوئی خطا او دا دوالو کفارہ یوادا. فجزاء ومن قتله منکم متعمدا او چاچ ملک دا اخکار پتاسو کے پا قص وچ پا وچ نفجزاء لازم دا پا دی سڑی بانے بدلا او اگا بدلا بسی مثل ما قتلا چی اگا با مثل دا دی مقتول قیمتا دا کم شای چی دی وجلے لے دا دی با مثل قیمی یو مثل سوری دے کنا. اصول فقه خود ویلی دی و فقه دی ویلی دا مثلیت دو قسم دے، یو مثلیت قیمی دے او بل مثلیت سوری دے. شکل دا دوالو برابر نو شکل کے دوالو یو شانتی خو پا مانا کڑے بے فرقی پا شکل کے خود زنگل اگا بانگی او دا کور بانگی یو شانتی دی او پا قیمت کے. نو ذکر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی جنا دا مثل مراد مثل سوری نہ دے بلکہ دا مثل مراد مثل قیمی دے. کل کل پا شکل کے دو سجونا برابری خو پا قیمت کے دا اخکار دا غبل نڈیر زیادی دا امام ابو حنیفہ دے فقاہت نہ خبرے گئی جنا خبرے گئی. فجزاء لازم دا پدمان بیا بدلا او اگا بدلا بسی مثل ما قتلا چی اگا با قیمتی دا دا مقتول او دا قیمت دا مقتول بیا چی دا جزائی نو دا جزا دا قیمت دا مقتول چی وہ لگے نو دا جزا بیا سی مثل خوی قیمتن شو خود دا جزا چی پتا مانی لازم دا اگا جزا بسی من النعمی چی اگا جزا با سنئی دا ساروی نوی پا دی مثل قیمی بانے با پا دی ساربو کی او ساروی والے او نعم تا از دکر دی نو که وخو دس اخکار دی وجلے او چا مثلا دا زیو دس زنگلی گڑو پا ایگه پا خبر او دس خیستا او یا باراسنگو چا دا دول اخکری او دس مزیدار او دس خیستا دس اوارو نو دا خدا 1 لاکھ روپو لے بیا نو پا 1 لاکھ روپی بانی بیا دو خانم کی نو که دیشی چا دا وخم را قیمتی که دیشی چا دا میخم را قیمتی دا دو غاگانو را قیمتی سویا دی ولی دا یا راموسه او بچه او ډیر مزیدار چې وکړه الله کدا خو بالکل د غوام را قیمت لري نو قیمت نو بیا په غوا والے یا د بیزیم را قیمت لري. چرګ دی مثال په تور باندې زنګلی چرګ دی نو د ګډم را قیمت لري، د چیلې هم را قیمت لري، نو بیا په سواله ګډ او چیلې په والے او کدا غنه بیا قیمت کمو نو بیا تصدق کو یا دغه مطابق روزي ونی سا یا دا. فجزاء لازم دا پدمان بدلا چی اگا بدلا با من النعم دا سارون بی او اگا بدلا با دی مثلی پسکی پا قیمت کی مثل ما قتلا او یحکم دا بسوک کی و یحکم بهی زوا عدل منکم فیصل بکی پی کئی دو خواندان دا عدل پتاسو کی حدیم بالغ الکعبتی پتا سے حالت کی جدا با حدی رسیدون کی حرم تا کعبین مراد دلتا زمین حرم دے. حرم دا اسمک اٹولا کلا کلا قرآن بدی بانی امزان پوئی کی گوری خواہ کله کله قرآن کعبه دی کعبه ته وي دی کوټې ته، کله کعبه دی جمعات ته وي او کله کعبه دی زمینی
حرم ته وایي چې دا هغه ټول حدود د میقات دی حدود نه دن دې ته څه وایي دې تم کله کله کعبه وایي دې ته کله کله مسجد حرام هم وایي مخکې په سورۃ بقره کې تیر شوی ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام نو حاضر المسجد الحرام ترجمه موږ څه کړې و چې په میقاتونو کې دن نه نو د میقاتونو نه دن دې ټول اسمه کې ته کله کله مسجد حرام هم وایي خبره نه کوي سره د ما په خیال دا بیا د حج مسائل لک په تفصیل و نو دا نقطه بدل ډېر لوی فائدہ درکړي چې د دې کله کله دا معنی کله کله دا د کعبه ته وي کله کله د جمعات ته وي کله کله د مکې ته وي کله کله د ټول زمین حرم ته وي دا نو دلته د زمین حرم کعبه دلته مراد څه ده دغه زمین حرم او کفاره یا بکفاره طعام مساکین طعام د مسکینانو وي د سو مسکینانو وي نو چې دا پیسو نه د سو مسکینانو جوړېده نو په یوه په خبره باندې او عدل ذلك صيام یا بردی برابر روجی نو سو روجی وي نو چې اخکار تانی ولې او اخکار مثلا د 2000 روپو نه په 2000 روپے خو چیلې نه کیږي نو ته به وګورې 2000 روپے په قیمت کې څنګه راځي نو د نیم وګي غنمو په سو قیمتونه دي جوړیږي نو د نیم وګي ته څونه جوړیږي نو دا غي یا کفاره ورکا نیم وګي ورکا او یا دا نیم وګي په بدل کې یو روزه ونیسه په خبره پويږي روزه بم دا غي کفاره دا قیمت په مقدار باندې او طعام د مسکینانو هم دا غیر هغه قیمت په مقدار باندې دا قیمت نه د سونه مسکینانو طعام جوړیږي یا دا قیمت نه سو رجوع کفاره جوړیږي نه به بیا يحكم بذوا عدل منکم دا مطلب دی ليذوق وبال امره چې دی وسه کی سزا د خپل عمل اف الله عما سلف چې مخکې ستیر شوی دی الله تعالی معاف کړو ومن عاد وسوچ واپس بیا دیتا به اخکار کا او فینتقم الله منه الله بتن بدل والی ګور د الله تعالی د حرم د زمکه سمرا خیال ساتي فینتقم الله منه الله به عزت بدل والا دا زما د زمکه حرم دی او ما حرام کړی دا ته دل تخکارونه کې والله عزيز ذو انتقام الله تعالی غالب او بدل وغستو والده احل لكم صيد البحر حلال د استاسو د پارخکار د دریاب وطعامه متاع لكم او د خوراک چده دا فائدہ د استاسو د پارا ول سیارتی او د قافلو د پارا په سمندر کې چې صحیح ګرځي نو بد دا ځینې کسانو په کې ارس جایز کړی دي لکه امام شافعی رحمه الله او امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک خدای چې په وچه باندې کوم شی حلال له داغه مثل په سمندر کې حلال له لکه مې شو بل مار مې دا په کې حلال دي مار مې اگر چې مار په شانته دي خدای مې پوهیږي په خبره البته که په ځنګل کې داسې سپیغون تکیو خنجران پکیو بلکې ما ته یاد دي د هغه وخت په ووم جمعات کې ما او په دغه کومه زمانه خبره سن 74 لګبګ خبره ده نو پرې کراچۍ پرې سمندر کې داسې شی و چې چا یو شی شته و بالکل دغه تصویر ما ته په اخبار کې اوسم یاد ده اخبار مې کتو پای تصویر کې نو هغه کې هغه شکل بالکل د خزې په شان شکل و د ماره نه بره لاندې کته مې او شکل بالکل د بنی آدم په شان ته دوه نه یو ته بیا سمندر ته دانګلی او یو ویشته نو اخبار کې تصویر راغلی بالکل با هغه شکل هم داسې لګ یاد ده چې داسې ده خاص ای پوزا سترګې داسې پکې ما هغه او داسې شکل ده نو دغه خو بیا د خوراک نه دی بیا هو انسان دی بیا تفصیلات پکې ګوره زه خو ته هم یا نو خور نور بکیږي خیر وللسیاره او د قافله د پاره د چا لپاره چې په لار باندې کوم قافلې روانې دا غیر لپاره خوراک دی وحرم علیکم صید البر او حرام دی پتا سبحان اخکار د وشي ما دم تم حرمات او پوری تاسو محرمین یې واتقوا الله الذی الیه تحشرون ويرګه دا الله نه تاسو باغ ته جمع کېږي جعل الله الكعبه البيت الحرام دا کعبه د ټول دنیا لپاره مرکز دی الکه مرکز د مسلمانانو کوم ځای زر وای بل خو نشته چرته کنه بل ډلو ملو مرکزونه به د چا به یو ځای چا به بل ځای چا په پیښور کې چا په لاهور کې چا په کراچۍ کې چا په لاړکانه کې چا په سند کې او د چا په کابل کې او د چا په دلی کې د چا په تل ابیب کې کنه خو د ټول دنیا د مسلمانانو مرکز کوم یو دی کعبه جعل الله الكعبه البيت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی دا کعبه وتول وی کعبه دې پړکی ته وی کنه پړکی پیژنې نو دا پړکی اوچتی کنه پرې کې لګو چتواله نه کنه وکواعب اترابا پدې کعبه کې سو چتواله وی کنه پرې کې خبره باندې کنه نو دې ته ځکه وی چې پای کې سو چتواله سو ابهار سو چتواله پکې داسې نو پدې کعبه کې مانوي چتواله ده د معنا په لحاظ سره دا کوټه ټول دنیا نه صدا ډیره زیاته عزتمند ده ډیره زیاته قدرمن ده دغه قدرمنه کوټه او دغه قدرمنه آبادی په دنیا کې بل شته نه کعبه ده نه دغه نه چې کنه نور خو هغه ډېر ښکته ده داسې دا خو شابه آبادی به ډېرې زیاتې اوچتې دي
خو ته کعبه څنګه نو ما نه کنه دې کې معنوي اوچتواله دی کنه دې کې معنوي اوچتواله دی قدرمنه ده داسې کور ډوبل زشتنه جعل الله الكعبة البيت الحرام الله دې وته مونږ بار بار بوزو البيت الحرام چې دا عزتمن کور دی قیاما للناس دا سبب د ژوند دی د ټولو انسانانو دپاره یاره په دې آیت چې غور وکړې څنګه خو نن د ټولې دنیا د انسانانو د امریکایان چې نن خوري دا د کوم ځای خوري دا د عربو دا نه خوري د عربو کې چې الله تعالی دا تیل او د عربو کې چې الله تعالی دا سونا پیدا کړی دا نو دا یوازې مسلمانان خوري که دا کافر زموږ نه ډېره خوري نو جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس د ټولې دنیا د معیشت دار و مدار په دې تیلو دی دی که نه دی امریکایان هم دغه تیل خوري داسې د سترګې ورته رادوب داسې د وږي تږي زامن دي داسې داسې ورته ګوري چې ته خولې ورته وازه نیولې ده او که دا ونه خورو نو لوږې نه به د امریکایان هم مړه وی اوس دا د عربو په دولت دا ژوندي دي که دا د عربو دولت نه وی او د تیلو دولت نه وی دا به مردار وی او قیاما للناس او د دې ځای نه دا خلک مزدورۍ ته چېرته ځي چین ته ځي چین ته څو کسه تلي مزدورۍ له روس ته څو تلي دي هندوستان ته څو تلي دي او عربو ته څومره تلي دي نو داسې کلی درته معلوم دی چې دا هغې څوک عربو ته نه تلي نو دا قیاما للناس دا سبب د ژوند دی د خلکو لپاره نو څنګه چې دا په ظاهر باندې سبب د ژوند دی د دې مطلب څه دی د دې بنیاد څه دی د دې بنیاد دغه کعبه ده د دې بنیاد د ابراهیم علیه السلام دعا ده گویا کې په نننۍ زمانه کې د ابراهیم علیه السلام په مخه خلکو له روژه ماتي کوي ابراهیم علیه السلام په مخه باندې ډوډۍ پخوي او په دې خلکو یې خوروي دسترخوان یې خور دی د الله تعالی د مهربانۍ دسترخوان دی او په دنیا کې د دې هغه بنیادي سبب څوک و د ابراهیم علیه السلام دعا وه نو دا ابراهیم علیه السلام ته دومره مقام قیاما للناس دا مطلب دی جساس وی قیام دینهم و دنیاهم د دین مرکز هم دی او د دنیا د دین مسلې هم دی او د دنیا دین هم دغلته نه راغلی دی د دین مرکز هم دغه دی او دنیا ګټلو هم خلک دغلته ځي او یو روایت پکې ګورئ بل چا هم ویلی دی بحر محیط ابو حیان اندلسی په البحر المحیط کې ویلی دي چې عطوا وی عطوا پیژنئ که نه د عبدالله بن عباس عطوا بن ابي رباح عطوا وی چې لو ترکوه عاما واحدا کدی مسلمانانو د بیت الله دا طواف یو کال پرېښود یو کال وشو او چا مسلمان بیت الله ته طواف ونه کړ نه حج وکړو نه عمره وکړه نو لم ينظروا ولم يؤخروا بیا به الله تعالی دې ته نه مهلت ورکړي او نه به دې تاخیر وکړي بس بیا به عذاب فورا راغلی نو گویا کې دا دنیا ولې آباده ده دویمه خبره یو خو مې راته بله وویله تیلو یو دا چې دا دنیا آباده ولې ده ځکه چې د بیت الله نه خلک تاویږي د بیت الله خلک طواف کوي او که د بیت الله طواف ختم شو نو امریکا او روس او چین او هر څه به بیا بربادي نو گویا کې امریکا او روس او چین او برطانیه چې راټینګ دي نو په څه وجه راټینګ دي دا د دې کعبې په وجه راټینګ دي د کعبې نه مسلمان څه کوي طواف کوي گویا کې دا دنیا د مسلمان د سره راټینګه ده گویا کې دا دنیا د مسلمان د سره آباده ده او مسلمان خو د ځانه خبر نه دی که نه چې زما مقام څه دی او زما ذمه دارۍ څه دي په دې پوهېږي دا مطلب دی والشهر الحرام او الله تعالی سبب د ژوند ګرځولی دی د خلکو دپاره دا میاشت عزتمند دی ګوره په دې کې خلک جګړې نه کوي والهدي والقلائد او هغه څاروي چې د هغې په لاس هغه هدیې دي او والقلائد او چې د هغې په دې غاړو کې دا غاړکۍ پرتې دي دا سپلی مپلی او داسې کنجکې منجکې وله په غاړه کې اچولي دي چې پته یې لګي چې دا د بیت الله دی ذلک لتعلمو دا تدبیر الله تعالی کړی دی ذلک لتعلمو دا انتظام الله تعالی د دې دنیا د نظام د چلولو دپاره کړی دی نو دا بیت الله مرکز دی دا کعبه دا خلک چې تاویږي دا د تاویدو قابل ځای دی که نه دنیا ژوند د دنیا ژوند او د دنیا آبادي د دې نه تاویږي د دنیا آبادي په دې ده ذالک دا انتظام چې الله تعالی کړی دی د دې کعبې په وجه د دنیا د پاتې کېدو لتعلمو چې تاسو په دې پوه شئ چې په دې خبره پوه شئ نو په دې هم پوه شئ چې ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض چې الله تعالی ته علم دی دا هغه څه په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دي وان الله غفور رحیم او الله تعالی بخونکی او مهربان دی په دې آیات ورسېدي ما علی الرسول الا البلاغ نو داسې زبردست خبرې دي داسې د عقل داسې د پوهې داسې د جوروالي بیا هم خلک نه مني نو دا خو د مرۍ نه د نیولو نه دي نو الله تعالی وایي نه خیر دی ته خبره رسوه نورې ما ته پرېږده ما علی الرسول الا البلاغ نه دی په پیغمبر باندې مګر رسونه ده او په زور مسلمانول د کار نه دی
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله تعالی په له پاس ما تاسو ښکارا کوي پاس تاسو پټوي قل لا يستوي الخبيث والطيب. نو دا یو بل سوال پیدا شو چې خدای دا خبره ټیک ده خو ډیر خلک خو بیا د کعبه دغه نه مني ډیر خلک خو د کعبه د احترام نه مني د پیغمبر خبره نه مني نو پته ولګي چې ډیر خلک خو چې دي نو دا به پوهه کنه ګوره ډیر مرګري خلک خو د ډیر مرګري دي چې ډیر خلک سوي نو دا به ټکی نو الله تعالی وی ډیر خو د خبيث ځامن دي ډیر خلک وسري دا خبيثان دي او پلید دي همیشه د پاره ډیر صحیح دا د پلید ځامن دي وایي په خبره باندې کنه فقلت لها ان الكرام قليل عزتمن او شریفان خلق خو صحیح ټول مال دا خو کمی که په دنیا کې ټولي صاحب نو اکثریت د بی دینو د کافر نو بیا هو کافر شو بیا تم ته په ډیرو پسې مرزم که په مسلمانانو کې اکثر صاحب نه په مسلمانانو کې اکثر خبيثان دي که پاک دي پکې اکثریت د مسلمانانو سره هم خبيثان دي نه اسلامي نظام پیژني نه حرام او حلال پیژني نه اقامت دین پیژني نه قران پیژني نه فرایض پیژني په مسلمانانو کې وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. دا مطلب دے قل ورته وای لا يستوي الخبيث والطيب برابر نه دی پلیت او پاک ولو اعجبك كثرة الخبيث اگر چې تا په تعجب کې چې ډیر والے د خبيثانو د پلیتانو نه پر ډیرو بسکه یو ګنده ډیران راواله لوی ډیره ته ولګاوه او بل طرف ته د اتر یو شیشه راواله نو کم یو ټیک دی کم یو خده نه خودم را دی اتر خودم را دی نو وای د چر شو خودم را دی او ډیران کستا ډیران خو خینور غړه پکې فتقوا الله نو د الله نو یریږي یا اولل الباب ادا قل خواندانو الباب جمع د لب مغز ته وای ای مزغو والو مازغم په سر کې شته خاص نه دی پکې نشه وتا وای تا ته نه وای یا اولل الباب ادا قل خواندانو د مزغو خواندانو چې په سر کې مازغي او چې دا نه پیژني په دې نه پويږي د په سر کې مازغ نه دي دا په سر کې بیا یا به شملي او یا به ماسته او یا به د پکې خاص نه لعلکم تفلحون چې کامیاب شي. اوس خجی حرام او حلال او دار سبب پیغمبر نه تپوسو نو کله کله به خلکو نه پیغمبر نه بے ځای تپوسو نم شروع کړو یو سړی راغی د خدای پیغمبر زما پلار څوک دی نو نبی له سلام ته چې پلار د پلان کې خو کدا پلان کې نه وینو بیا ما خو به صحیح خبره کوله نو دا تپوسو کوي بیا دا تپوسو کوي یو اقرا ابن حابس دی اگر هغه نبی له سلام د حج خبره کوله نو دې پاسې دو وې د خدای پیغمبر د حج به هر کال فرض دی نبی علیہ السلام ته غلش نو بیا وې د خدای پیغمبر هر کال فرض دی نو نبی علیہ السلام یې کزم چې او نبی به هر کال وکي خو غلش ذکر په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو ثعلبه خوشنی روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایل بیهقی دارقطنی او حاکم کې دا روایت ته چې ان الله فرض فرائض الله تعالی څخه کارونه فرض کړی دي فلا تضيعوها نو دا مزایا کوي دا کوي وحرم حرمات او ډیر کارونه الله تعالی حرام کړی دي فلا تنتهكوها نو د دې بے ادبی مکوئ هغه حرام وګڼئ دا غي کول د الله تعالی د حکم بے ادبی ده وحد حدودا فلا تعتدوها او الله تعالی سپلی مقرر کړی دي د دینه تجاوز مکوئ دا پولی ماتوئ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان او د ډیر سنن الله تعالی چپ شوی دی ير شوی تی نه دی نه فلا تبحثوا عنها نه پاغه پس ډیر باسونه مکوئ کني بیا برته ګران شي دا پیغمبر نه هر قسمه تاسو کې نو دا بس خو چې هغه غلې شو تاسو چې بس یو کال دی یو ځل حج دی بیا غلې بیا به ونه کې ټول ما ارسل یا ایها الذين امنوا ایمانداروا لا تسالوا عن اشیاء تاسو نه مکوئ د ډیر سيزونو مبارک ان تبدلکم کتا استخکار شي تاسو کوم نو خپبم کې کته تاسو کې زما پلار څوک دی دا چې کوم پلار ته ته دا د پلار نه نو بیا به خپای کنه به خپه سینته بدانګي نو دا تاسو مکو کنه خو چې څوک دی وای دغه د پلار دی بد دغه د پلار دی خبره ختم دا تاسو خبرې دي وان تسالوا عنها او کتاسو تاسو کوي دغه خبره مبارکه حين ينزل القران چې کله په دغه معاملې کې قران نازلېږي نو تبدلکم تاسو تبخکار شي ګوره چې قران په کومه معاملې کې خبرې کوي هغه متعلق کنه پوهه نو تاسو کا په دې آیت پوهیږي کنه په دې ډېر مدبات پوي شوی و ځکه چې یو طرف ته قران وای چې لا تسالوا او ان تسالوا عنها حين ينزل القران که قران نازلېږي په وخت تاسو کا نو دې سمانه مطلب دا ده چې بے ځای تاسو نه مکوئ البته چې قران کوم خبره چیړي کوم موضوع قران بیانوي
هغه موضوع سره د عمل متعلق څه خبره پاتې شي نو خیر دې داغه ته پوسو کوي چې د مانزه مسله چیړي نو هغه کې کوم خبره تا ته مشکله پاتې شي په دې نیم پوه شوی نو انظرنا وایا انظرنا یاره جی مونږ په پوي څنګه خدا خبره قرآن نه چیړل کنه چې لکه پلان کې پلار شوک دی او پلان کې پلار شوک دی نو تر دې ته پوسو نه ولې کې او دیم نه چیړل چې حج شو خو بس حج فرض دی بس چې پټ شو نو چې چپ شو نو دې معنا دار چې بس یو ځل فرض دی هغه د بنی اسرائیل غواته ولې جوړه عف الله عنها د تیر خبرنا الله تعالی معافی کړ دې والله غفور الله تعالی بخون کې حلیم صابر دې قد سالا قوم من قبلكم ډیر خلکو دې خبر ته پوښتنه کړو به ځای تاسو نه مخ کې ثم اصبحوا بها کافرین بیا وګرځید پای باندې کافرین انکار کوونکی د دې مطلب څه دی نو د دې مطلب دا دی چې دا خلکو ته پوښتنه کړو دا سبب بارکه د مائده په بارکه او بیا ونه منله وې مائده متنازله کا او مخکې لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود او عيسى ابن مريم نو د عيسى ابن مريم په جبه باندې څوک په لعنت شوی چې مائده نازله شو او دی بیا منکار وکړو بیا څه شو مالو نو دا څه ته پوښتنه دا څه بے ځای خبره مکو چې بیا دا غیر حق نشي ادا کول ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله ولا حام ګور الله تعالی چې کوم حرام کړی دي نو هغه ته حرام وایي چې نه دي حرام کړی هغه ته حرام نه وایي دا بحیره صایبه وسیله او حام الله تعالی نه دي حرام کړی دا تاسو ځان حرام جوړ کړی دا د الله تعالی پر حرام نه دي ما جعل الله من بحيره نه ده حرام کړی الله تعالی بحیره دا بحیره الله تعالی نه جوړ کړی نه ده جوړ کړی معنا دا چې نه ده مقرر کړی چې دا بحیره دا او دا صایبه دا او دا حرام ده او دې نه خدمت او کار نه لې دا تاسو ځان جوړ کړی نو دې ته حرام مو وایي دا تحریمات العباد بندگانو د ځان حرام کړی الله تعالی ودا حرام نه دي بحیره ستوي صایبه وسیله او حام ستوي د دې خو ډیر تعریفونه دي خود دلته د بخاری روایت ده نو دا غي متعلق ترجمه کوم بحیره دې ته ویلا چې دا غي په به او دا غي شوده به د بوتانو په نوم باندې مقرر کړ دا ساروی به ګرځي او د دې شوده به د فلان کی بوت په نوم باندې نو خلک به ولا بیا ګوتې نه وروړي ویلکه دا زبرګه غوا ده او زبرګه میخه ده او زبرګه وخره ذکر دې شوده چې کوم دی او په دا د فلان کی بوت د پاره دین الله تعالی وی دا خو مانه دی دا حرام الا لوی او خوري البته دا چې چا تړلې ده چې چا مقرر کړی ده نو داغه د ملکیت نه وته نه د خو هغه مقل دین نه خبر چې دا زمانه ملکیت نه وته ده او که چاته والا کړی او هغه په چا باندې خرڅ کړو نو خوري دی ولا لای دی کنه کوي خبره چې په به ولا د بوتانو په نوم باندې ومنل نو دي ته وسویلا بحیره او دا چل به وسره وکړو چې د دې د نخې د پاره به ولا په دې وخت کې رسېسو حاجی شکټ کوټ به پکې ولا وکړو نه خبره پکې وکړه وخت به ولا پرې کو چې الګا دار دې خبره نه خشي دا مطلب صایبه به دې ته ویلا چې دا زاروی به مکمل او مطلقاً د بوتانو په نوم باندې پرې خو دو چې دنه بنا پهلو او نه به د باندې سورلی کو نه به په د باندې یو کو نه به بل څه خدمت کو بد دا د فلان کې بوت زاروی دا د په نوم باندې دی دا به الله تعالی دا کله ویلی چې دا څه وکي دارنګ صایبه وسیله به هغه اوخته ویلا نر اوخته به ویلا چې دا اغنه با لسخ او شاو خبلار بشوي نو به الکه بس د خپل سر راو ګرځاو داس برک شو نو ته وسنه وای په د باندې با سن کوي بار مار به پنه وړي نو بیا څه ګرځي دا دار چا په پټي کې به خوراک کاو نو په دې کې داس برګي څه خبره شو دارنګ حام به هغه اوختوي چې مسلسل به هغه د مثال په تور باندې لزل بلنګ شو او لسواله زل به خزر راوړي اوخه به راوړي په دې سارو کې څه قیمتي خزي او په بنی آدمو کې خزي او سړي دواړه قیمتي د سماج نر قیمتي ولې خزي قیمتي نه دي تاسو به کورونو ته ځای کنه به صبر وکړه تاسو به چې نر قیمتي او خزه نه قیمتي کور ته ځای کنه به پوه شئ خبره نو وایا په سارو کې څه قیمتي خزي او په سړو کې نر او خزي دواړه قیمتي څه پوه شئ په خبره باندې زګه خو د خزو قیمت دی چې موږ د دې لپاره پردا او دا سړی ټول نوکران دي د سړی دومره نوکران شته لکه د خزې چې څومره نوکران دي حاجی سړی خو غریب ټول عمر مزدور کوي او خزه
وای زه تراوړ زه تنن ما خام رو جماعت کور ته وې مس اولاد شه پوه شي په خبره باندې نو ګوره د خځې چې کوم دي دا پکې قیمتي دي خاله سم وای دي سړی پکې قیمتي دي سړیم قیمتي دي او خځم سړي او په سارو کې صرف خځې قیمتي دي نو د خځو مزه شي التم قیمتي او دلتم قیمتي او سړی ګیله نه کوي چې لکه په سارو کې زموږ مرګري به قیمت دي په سارو کې زموږ مرګري سړي به قیمت دي نو خو یو ظلم ګیله ونه کړو دا په مخه ګیله کوي دا مطلب شو نو حام به هغه وخی ته وی چې هغه به لزل به سره وړ مثلا یا شپږ زله اته زله دار علاقه بزان لري واج مسلسل چې بلنګیدل نو سره راوړه او خبر راوړه یاره زبردست برګه ده وی دا په مخه و خراوړه ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لیکن کسان چې کافرانی په الله دروغ جوړي واکثرهم لا يعقلون اکثر دي دا عقل نه کار نه علي واذا قيل لهم وجل دي ویله تعالى وراشي الى ما انزل الله کتاب ته الله راولېګو ویل الرسول او پیغمبر لراشي قالوا دي حسبنا ما وجدنا عليه ابانا پر دې دم نه پاره هغه نظام او هغه قانون او طریقه او رواج چې مونږ دې مونږ پای باندې خپل پلارونه نکونه اولو کان اباهم ایادی به تابعداري کې د خپل پلار نکونو اگر چر دی پلار نکونه چې ولا علمون شین پیس نه پوی د بدین ولا يهتدون او نه په سملار باندې که پوی دې نو بیا خو ټیک وخو چې نه پوی دې یا ایها الذين امنوا ایماندارو وضاحت او بیان خو کوا خودم را مخرا چې ګنې خبره مې چاو نه مننه نو چې نه مننه هغه بغیر کیږي ته نه غر خو ته خبره کاو یا ایها الذين امنوا ایماندارو علیکم انفسکم د خپل ځان خیال ساته د خپل ځان خیال او لا یضرکم من ضل ضرر نرشی تاسو ته اسو چې گمراه شي اذا هتدیتم چې کله تاسو په سم لارې چې ته په سم لارې نو د بل سړي گمراهی ته نقصان نه راشي خو په دې شرط ته خپل ذمہ داری پوره کړي په دې شرط ته خپل ذمہ داری پوره کړي او داغه په دې گمراهی کې ستا د ذمہ داری د نه پوره کولو دا خبره پکې شامل نه دا خبره کوم ځای کېږي چرته برا بیا سوق دي حاج نو ورشه معلومات یو کړه کدا زاورم تاسو نه اورئ دمه په خیر یا ایها الذين امنوا عليكم انفسكم مؤمنانو علیکم انفسکم د خپل ځان خیال ساتئ دا خبره وا چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا محسوس کړه چې اسنه چې د خلق د دې آیت نه چې دا غلط مطلب وانه دي امر بالمعروف و نهی عن المنکر چرته پرې نه دي نو حضرت قیس وی خطبنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترمذی او قرطبی کې دا روایت ده مونږ ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خطبه ویله تقریر راته کو فقال په تقریر کې راته دا وی چې انکم تقرؤون هذه الآیات تاسو غره دا آیت د سورته مائده ولای وتتأولونها على غیر تأویلها او د دې هغه معنا نه کوي چې غره کومه معنا دا معنی غلطه کوي تاسو واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو خلق یې غلطه معنا کوله چې لا يضركم من ضل اذا اهتديتم چې په خپل په سم لار نه کنو گمراهانی په تندر ما لگاوه یعنی سو توایم ځان لا ګټ ته گزور کوا بس خلق پرې سکه بکې نو دا غلطه معنا ده معنا دا چې ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کېبا خو چې ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکې او دغه باوجود ستا په خبره سو عمل نه کی نو بیا یې ګناه ستانه ده بیا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم خدا معنا نه ده چې تا خپل ذمہ داری نه پوره کړی او سړی گمراه شي نو ته به چې زمړه گمراه نه په ما یې سبول دي دغه شان دا عام خلک چې د پلاران د خپل بچو مبارک وي یاره بس یاره خپل اختیار دی نو زه په سوکم و د نوح علی السلام زم گمراه نو نوح علی السلام د خپل زوی تربیت کړي او دغه باوجود گمراه او هغه ځکه ذمہ وار نه ته د خپل زوی تربیت کړي نو کته د خپل زوی تربیت کړي او دغه باوجود گمراه بیا ته نه ذمہ وار او کته تربیت نه کړي نو ته بیا ذمہ وار تم ذمہ وار او غم ذمہ وار کنه کوي خبره واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير پیغمبر علیہ السلام نورید دی یقول چې فرمایله ان الناس اذا راوا الظالم انسانان چې کله خلق چې کله ظالم ویني فلم ياخذوا على يديه او د دوړو لاسونه نه وننسي نو اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده قریب ده چې الله تعالی یو عام عذاب راولېږي او دیم پکې تبا کې چې دا چای نیولې نه ده هغه غر کې او دیم پکې غر کې ولی ځکه چې ده خ
خیینی چې ناروا کیږي او دې نه منې کوي نو دې هم ګناهګار دی که نه دی هغه پسې ګناهګار دی چې ناروا کوي او دی پسې ګناهګار دی چې دی نهی عن المنکر نه کوي ولې دا نهی عن المنکر نه کول ګناه نه ده نهی عن المنکر پرېښودل دا ګناه ده که نه ده نو هغه د هغې ګناهګار شو چې ګناه کوي او ته په دې ګناهګار یې چې ته نهی عن المنکر نه کوې نو دواړه ګناهونه شو که نه پوه شوې بلې پښتو که نه الالله مرجعکم الله تعالی تستاسو واپس دا خدا د وس مطابق وي جميعا د ټولو فینبئکم بما کنتم تعملون تاسو به خبر کې دا غسنه چې تاسو په عمل کو حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ حدیث پکې ده چې من رأى منکم منکرا فليغيره بيده څوک چې ناروا ویني په لاس دې باندې کی خدا دا هغه چا د پاره د لاس طاقت ور سره فإن لم يستطيع بلسانه چې د لاس طاقت سره نه قوت سره نه نو بیا دې پسمنه کی په جبه طاقت خدار چا کې دي خو فإن لم يستطيع که د جبه طاقت هم نو خبره هم نشو کوله نفبه قلبه بیا دې سره په زړه کې نفرت وساتي نو دا مراتب دا غچا د پاره دي چې چا سره قوت دی نو هغه په قوت منی کوي چې چا سره قوت نشته او په خبره پويږي علم ور سره دی نو هغه بر جرأت نه کار لري چې شپ بنه کوي په بوسو کې بوبنه بوزي خسي د صفه خبره وکړي فبلسانه په جبه به عام خلق چې غریبانان د دین نه دي خبر نو هغه بقلبه بیا بس کوي او بقلبه معنا دا نه ده چې په زړه کې به سره نفرت وساتي او بس خبر نه به سوچ کوي چې یاره کمال مقرر نو زبر خبرو که زبر ده زبر منکم خو انتظار وکړي نشنه چې زمانه خو بس بقلبه معنا ده زی په خپل نه کوم او دې کوي او دا د ایمان کمزوري درجه یا ایها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم دیتا دا آیت چې کوم دی کنه دا درې آیاتونه قرطبي وای هذه الآيات الثلاث دا درې آیاتونه چې کوم دي کنه الثلاثه عند اهل المعاني من اشكل ما في القرآن حاجی اعرابا ومعنا وحكما فقرآن مجید کې د ټولو نه مشکل ترین آیتونه د اعراب په لحاظ سره او د معنا په لحاظ سره او د حکم په لحاظ سره نو چې قرطبي وایي چې دا دومره ګران دي نو موږ ته خو به خود ګران دي پوهېږې په خبره باندې او دارنګې نورو خلکو هم دا ویلي دي د املا والا عمدہ خبره کړې ده املا ما منا به الرحمن نو دا آیتونه د ترکیب په لحاظ سره خو ډېر ګران دي او ډېر مشکل دي نو ترکیبونه خو بیا ځان لګوره خو په دې اعراب دا خو په ځای پاتې شو خو معنا په لحاظ سره چې صرف موږ څومره پوه شوي نو هغه صورتحال دا دی چې حضرت بدیل یا بوزیل دا یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه او دی به ته تجارتونه به کول تجارت به نو دی د تجارت په غرض باندې تللی دی شام ته او په شام کې په هغه زمانه کې عیسایان اوسېده مسلمانان پکې نه و یو مسلمان هم پکې نه و خدای خو تجارت له لاړ د ده سره یو دوه ملګري وو یو عدي و او یو د عدي نه علاوه تمیم و تمیم داري خو مشهور سړی دی بیا وروسته مسلمان شوی دی په نهم کال باندې او عدي نه مراد عدي ابن بدا دی دا عدي ابن حاتم نه دی عدي ابن بدا دی نو تمیم داری او عدی ابن بدا دا د دې بوزیل یا بودیل چې دا د بنو سهم قبیله وو د سره دا دواړه کسان مرګري په تجارت درې واړه به یو ځای ګرځېده نو دا حضرت بودیل رضی الله تعالی عنہ هلته بیمار شو او په دې باندې پوه شو چې زه اوس وفات کېږم نو دې دوو کسانو ته وی چې زما دا مال دی ما سره دی دا چې سمه غوټه موټه د دوا نو هغه مال او هغه غوټه دې ته وسپارله او پای کې د خپل سامان یو لیست جوړ یو فهرست جوړ چې زما سره په دې سامان کې دا شیزونه دي او دا فهرست په دې مال کې دنه پټ کې خو دې ته ونه خو چې ما په کې فهرست هم لیکلې ده هو ته وی چې دا تاسو کلی ته لاړ شئ مدینه منوره ته زما رشتہ دارانو لبدا ورک ټیک شو هغه فرش کې چې کوم شیزونه ونه پاره کې یو جامو هغه جام یا د سرو زرو او یا وخو د سپینو زرو خو د سرو زرو به ول ور کړی وي
او ډېر قیمتي جام هغه هم په دې سامان کې پروت. دې دواړو چې کله دا حضرت بوذیل وفات شو او هلته په هغه روم کې په شام د روم علاقه وه، هلته وفات شو، هلته ښخ شو. ظاهره خبره ده چې غیر مسلم خلکو نه به یې جنازه کړي او نه به خو د تجارت دپاره هلته تللی و. حاجي بعد حضرات وی ته وګوره ته د کافرو وطن ته تللی دی. مولانا مودودي علاج له تللی او د زامنو د مجبورۍ د وجې نه او خوښه یې نه وه او ویلي و ملګرو ته چې دا زوی مې مجبورۍ کني زه ځم نه. نو چې هلته علاج له لاړه وفات شو نو په ده باندې پیریان راله چې دا ولې وګوره ته یې وایي په امریکا کې وفات شو. په امریکا کې خو دنیا مسلمانان دي، په شام کې حضرت بوذیل وفات شوی دی او یو مسلمان هم پکې نو د هغه په باره کې د څه خیال دی؟ حاجي نو دا ورته لږ ووایه وایي د دې په باره کې د حضرت بوذیل په باره کې د څه خیال دی؟ غلام بیا مولانا تجارت ته تللی و علاج ته تللی و، علاج او دې سره تللی و، کاروبار ته تللی و. نو د ده په باره کې د څه خیال دی؟ اول دا فتوا د حضرت بوذیل په باره کې راته ووایه. نو بهرحال دا خو ځان له خبرې دي ضمنن پکې وایه. خو دا دواړه ولګېد، دا عدي بن بدا او دا تمیم، دا دواړه بیا مسلمانان شوي. دا تمیم پکې مخکې مسلمان شوی او دا عدي به وروسته چې د مسلمان شوی. نو دی ولګېد دا جامې ته پټ کړه او راله او چرته کې به مکه معظمه کې چې ته په یو زرګر باندې خرڅ کړو، غالبا وایي په 1000 درهم باندې خرڅ کړی، په 1000 درهم باندې قیمتي جام راله لو هلته کې هغه سامان هغه د حضرت بوذیل هغې وارثانو ته حواله کړو. نو د حضرت بوذیل وارثانو چې هغه سامان وکړه پای کې هغه لیسټ راووته، فهرست. په هغه فهرست کې دا لیکلي و چې دا بلستن ده او دا طلایي ده او دا کټوۍ ده او دا پلانکۍ شل دی او دا څه و، خو دا پکې د سرو زرو یو جام دی. نو دې چې وکتو جام خو پکې نه و. نو د هغې نه یې تپوس وکړو چې جام؟ هغې وی یاره مونږ خو جام نه دی لیدلی. وی یاره زمونږ دا سړی چې ته بیمار شوی و خرچه پرې راغلی و یا څه شی خرڅ کړی و د دې سامان نه؟ وی نه. بس صحیح شو. راله نبي علیه صلات وسلام ته یې ویې چې دغه شانې زمونږ سړي خو ویلي دي چې په دې کې جام خو نشته. نو د جام دعوه په چا باندې وشوه؟ په دې دواړو کسانو، په دې بوذیل او په دې عدي باندې د جام دعوه وشوه. بیا داسې وشوه چې د جام دعوه په دې باندې وشوه نو دې مدعلې شو. اوس به دې قسمونه خوري، قسمونه به خوري ځکه چې د هغه وارثانو سره خو څه ګواهان نشته که نه. د حضرت بوذیل چې کوم وارثان دي د هغې سره خو څه ثبوت نشته، څه ګواهي خو نشته، خو دا یو خط دی. نو په خط باندې خو یوازې ثبوت نه راځي چې ګواهان نه وي. د مدعي دپاره ګواهان نه وي نو مدعلې به څه خوري؟ قسم. نو دې قسمونه وخوړه چې مونږ جام نه دی پټ کړی، مونږ جام نه خبر نه یو. فیصله وشوه، خبره ختمه شوه چې قسم دې وخوړ نو بری شوې. دا وخت تېرېده په دې کې داسې چلو شو چې د دې حضرت بوذیل دا وارثان هلته لاړه، مکې معظمې ته به چېرته تلي چې هلته یې وکتو د یو دوکاندار سره هغه جام ولیده. دوکاندار سره به پروت و خرڅ شوی به لا نه و. چې ویې کتو ورته چې یاره دا جام کوم ځای؟ وی دا د دې مدینې 2 کسان دي، یو څوک دی؟ عدي دی او بل تمیم دی. دا هغې دواړو کسانو په پلانکۍ موقع باندې په موږ دا جام را خرڅ کړی و. پته ولګېده چې جام خو خرڅ شوی دی. بیا رالل دې دوباره بیا استغاثه وکړه، نوې مقدمه شروع شوه چې دې خلکو دا جام اغستی دی او پټ کړی دی او دا یې بیا په مکه معظمه کې په پلانکي زرګر باندې په 1000 روپۍ خرڅ کړی دی. نو دا مدعا علیهم چې اوس رالو چې دوی به قسم خوړو، هغې راوغوښتو دوباره. چې دوباره یې راوغوښتو نو نبي علیه صلات وسلام ورته ویې چې په تاسو دعوه ده، تاسو جام پټ کړی دی او جام خو هلته په مکه معظمه کې هغه زرګر وایي چې دوی په ما را خرڅ کړی. وایي او زرګر باندې مونږ خرڅ کړی دی، خو دا جام مونږه د دې حضرت بوذیل نه په پیسو اغستی و، خو مونږ ځکه غږ نه کاو مخکې او د جام متعلق هم څه نه وی چې مونږ سره د اغستو ګواهان نه و. اوس چې خبره راښکاره شوه نو اوس دا ده چې مونږ اصل کې دې حضرت بوذیل له د جام قیمت ورکړی و او دا هم د ده نه اغستی و. نو دا خو زمونږ جام و، مونږ هلته بیا په مکه کې په زرګر باندې خرڅ کړو. اوس داسې وشوه چې دعوه په چا وشوه ده؟ اوس په هغه حضرت بوذیل باندې دعوه وشوه چې جام چې دی مونږ ستا نه اغستی دی. او نو حضرت بوذیل خو وفات دی، خو د هغه وارثان اوس مدعا علیهم شو. په هغې باندې د څه دعوه راله چې د خرڅېدو چې تاسو سړي جام خرڅ کړی دی او ته غږ نه کې او مونږ اغستی دی. نو اوس مدعیان څوک شو؟
دغه دوه کسه تمیم او د عادي دواړه شو مدعیان د څه دعوه وکړه دا غستو او د دې حضرت بوذیل دا وارثان شو مدعا علیهم شو او دی منکرین شو دی انکار کوي چې نه زمونږ سړي پتا باندې جام خرڅ کړي نه دی نو اوس به گواهان څوک پیش کوي او قسم به څوک خوري اوس به گواهان څوک پیش کوي دغه دوه کسان دا تمیم او عادي دا دعوه کوي کنه او چې دعوه دی گواهان نه نو قسم به څوک خوري د حضرت بوذیل وارثان البته د بوذیل وارثان چې قسم خوري نو هغه به دا وایي چې مونږ ته علم نشته دی مونږ په دې باندې قسم خورو قسم به وخوري چې مونږ ته دې خبره علم نشته چې زمونږ د وارثانو په تاسو باندې دا جامو خرڅ کړی نو چې هغې مدعا علیه شو او هغې قسمونه وخوړل چې مونږ ته دې خبرې څه نشته علم نشته دی چې زمونږ د وارث په تاسو باندې دا جام خرڅ کړی دی نو به د دې په قسم باندې به فیصله وشي نو هلته پته ولګی جام یې په 1000 روپۍ خرڅ کړی او د دې نه 1000 روپۍ واغستی شوې اگر د هغې په قسم فیصله وشوه که نه په خبره تاسو ورسېدئ نو چې د هغې په قسم باندې فیصله وشوه او هغې قسم وخوړ نو اوس حق د هغوی څه که نه نو د هغه جام هغه قیمت یې تېنه نبي علیه صلات وسلام 1000 روپۍ واغستې او دی لیوه بیا څه وخت بعد داسې وشوه چې حضرت تمیم رضی الله تعالی عنه مسلمان شو او راغی او نبي علیه السلام ته یې ویل چې دا لوبه داسې نه وه خبره داسې وه خبره دا وه چې دا ما او دې سړي دا جام پټ کړ صفا خبره وه او دا پیسې هم د دې کېدې خو زه د خدای نه ویرېدم ما رښتیا ووي او دغه بل نو هغه چې بیا وروسته مسلمان شوی خدای خبر کمه زمانه کې خبره به یې کړي که نه به یې کړي او حضرت تمیم داري رضی الله عنه بیا راغی او هغه رښتیا خبره وکړه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فیصله کړې وه همداسې ټیک شوه چې وارثانو ته د جام قیمت څه شو هغه میلاو شو نو اصل مسله خو دا په مسله تاسو ورسېدئ پاتې شو دا د آیاتونو دا ترکیب څنګه دی پوهېږې په خبره باندې نو دا ډېر زیات مشکل کار هغه ځان له ډېر وخت غواړي یا ایها الذین آمنوا ای ایماندارو شهادت بینکم گواهی ستاسو په خپل منځ کې اذا حضر احدکم الموت چې کله راشي یو تن ستاسو ته مرګ حین الوصیت په وخت د وصیت کې چې سړی وصیت کوي نو گواهان به مقرروي که نه نو اثنان شهادت بینکم شهادت اثنین نو دا اثنان چې مرفوع دی نو دا د هغه مضاف هغه اعراب یې اغوستی دی کله کله مضاف الیه د مضاف په اعراب باندې شهادت اثنین گواهی د دوو کسانو ده ذوا عدل منکم چې دوه خاوندان د عدلي په تاسو کې سړی دی او مري او وصیت کوي نو پکار دا ده چې دوه مسلمانان گواهان مقرر کړي چې د هغې په مخ کې څه وکړي وصیت وکړي نو شهادت نه مراد دلته کې دلته څه دی شهادت بینکم اظهار د گواهی یا وصیت او آخران من غینکم یا شهادت د دوو نورو کسانو دی چې ستاسو نه علاوه که مسلمانان نه نو بیا غیر مسلم لکه دلته بودیل او تمیم دواړه دا تمیم او عادي دواړه سو غیر مسلم ان انتم ضربتم فی الارض که تاسو سفر کوئ په ځمکه کې او فاصابتکم مصیبت الموت نو رسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ نو دا خو هغه گواهان به ونیسئ او هغه به دوه کسان وصیت به ورته وکړي اوس تحبسونهما من بعد الصلاة اوس به تاسو وصیت مکو او هغه وصیت مطابق بیا عمل ونه کړی شو او دغه کسانو ته چې وصیت شوی دی هغې مدعا علیهم شو نو په دې دا دومره قصه پکې پټه پرته ده وصیت مکو بیا دغه وصیت مطابق عمل پته ولګېده چې نه دی شوی نو بیا په دغه وصیانو باندې دعوه راغله چې بهی تاسو ته څه وصیت شوی دی او تاسو ته څه شی میلاو شوی دی او تاسو هغه شی موږ ته ونه رسو نو چې ونه رسو نو تاسو به دوی به مدعا علیهما شي چې مدعا علیهما شي نو تحسبونهما بیا به یې رابند کوي راګیر به یې کوي من بعد الصلاة پس د مانځه نه نو دغلته کې د مازدیګر مونځ به وترته نو ځکه پکې خلکو د مازدیګر مونځ ویلی دی یا بل مونځ دا به د مانځه نه پس په جومات کې راګیر کوي چې هلکه راشئ په تاسو باندې دعوه ده تاسو ته چا څه شی واله کړی دعوه من بعد الصلاة د مانځه نه بعد به یې راګیر کوي په جومات کې دا چې دا جومات کې قسم ورکول او یا خاص یو ځای ورته راړول داسې چې زه شابه په دې ځای ګوته کېږدم دا د تغلیظ دپاره خیر دی تغلیظ دپاره ورنه داسې شرط نه دی قسم په هر ځای کې ورکولی کېږي دا تغلیظ القسم دې کې مکان شرط نه دی بل حیث کانا امام ابو حنیفه او امام بخاري دواړو دا رایه ده او د مالک او شافعي پکې دا رایه ده چې نه تغلیظ دپاره ځای ښه دی
خاص ځای چې ورته لکه راشه د محراب کې کېنه بیا ورته نه دلته کېنه په دې ځای کې کېنه دی وایي لږ دې خوا مخ که لږ دې قبلې ته مخ که زه ته قسم د یورو قسم درله در کوم بیا به یې ته داسې ګوره داسې په دې آیات باندې ګوته کېده زه ته په دې آیات په دې بل ځای نه په دې ځای نه په دې ځای ګوته کېده دا هسې د یارولو دپاره چې دی وایي چې هسې نه چې په دروغه قسم خوري نو کم از کم به لږ ویرېږي نو دا له دې مقصد نه چې بس قسم دی او بختورو له قسم دی او راځه او خړپ او خوره نه دا مطلب نه دی قسم ورکې نو لږ بېره دی قسم نه یارې چې دا ودرسې آسان کار ښکاره نه شي نو دا فیقسمان بالله ندی به قسمونه وخوري او قسمونه به ځکه خوري دا منکرین دي قسم بخوري ان ارتبتم کستاسو شکی نو قسم ولا ورکي فیقسمان بالله یعنی دلته عبارت دسه دی تحبسونهما من بعد الصلاة ان ارتبتم فحلفوهما فيقسمان بالله تحبسونهما نو ان ارتبتم فحلفوهما فيقسمان بالله کشک می پی کشک هم نه خو پرې نه مې نشه کشک می پی نو رابنه کې او قسمونه ولا ورکه نو دی به قسمونه وخوري په الله باندې او قسم با څوک ورکي قاضي به رضا نه ورکي خو هغه مدعي ته به وي قسم ولا ورکه نو چې هغه وي اول ورکوم نو صحیح قسم ورکه نو دی به وایي چې لا نشتري به ثمنا قلیلا مونږ نالو د الله ته مونږ نالو په دې وعده باندې یا په دې وصیت باندې ثمنا قلیلا چې لکه دنیا پیسې دروغ نه وایي ولو کان ذا قربا اگر چا خبره زموږ د رشتہ دار خلافي ولا نکتم شهادت الله او مونږ نه پټو گواهی چې الله تعالی حکم کړی دی چې دا ښکاره کې شهادت الله گواهی د الله تعالی څه مطلب دی اضافت شهادت الله ته اضافت د محکوم به دی حاکم ته ولا نکتم او مونږ به نه پټو شهادت الله هغه گواهی چې الله تعالی په حکم کړی دی چې مې پټوي انا اذا لمن الآثمين بشک مونږ به ګناهګارانو نه یو نو قسم به وخوري چې یار مونږ خو دروغ نه وایو مونږ ته جام نه دی راکړی نو دا خبره اوس ختمه شو قسم نه وخوړل او دا فیصله وشو فإن عثرك بیا پته ولګېده رستو بیا هلته په مکه معظمه کې پته ولګېده څه پته ولګېده فإن عثرك پته ولګېده على انهما چې دغه دواړه کسان چې دا مدعا علیهما وو او قسمونه خوړلي وو استحقا اسما دی خو کړی د ګناه استحقا اسما معنا ارتکبا اسما دې دواړه ګناه کړی په دروغ قسم خوړلی نو فآخران یقومان پس نور دو کسان چې دي یقومان دا به ودرېږي مقامهما په ځای د دې دواړو دو کسه نور به راشي او هغه به د دې په ځای ودرېږي څه معنا ده هغه دوه نور چې راځي نو د دې په ځای به څنګه ودرېږي دي مخکې مقدمه کې څه و مدعا علیهما نو اوس به نور دوه کسان راشي او هغې به څه وشي ابه مدعا علیه شي ابه مدعا علیهما شي او دا دوه کسان چې نور راشي دا به د کوم ځای نه دا به څوک من الذین دا به د هغې کسانو نه استحق علیهم چې په دې مخکینه فیصله کې د هغې خلاف فیصله شوې ده استحق علیهم معنا څه ده چې په دې مخکینه فیصله کې د هغې حق والی شوی دی د هغې خلاف فیصله شوې ده مخکې فیصله دې دوو کسانو چې قسمونه وخوړل د دې په حق کې وشوه که نه چې څوک قسم وخوري د هغه په حق کې فیصله وشي که نه نو چې هغې قسمونه وخوړل نو د دې خلاف فیصله وشوه نو چې د چا خلاف دا مخکینۍ فیصله شوې ده دا دوه کسان به د هغې نه او د بوزیل خو به ډېر شی وارثاني نو څوک به راځي وایه الاولیانې چې هغه د مړي ته ډېر زیات نږدې د مړي قریب وارثان چې ځکه چې میراث یې څوک لي د مړي الاقرب فالاقرب القربا تحجب البعدا چې قریب وارثان نو لرې محرومي نو دلته به د مړي د قسم په ځای باندې به هم څوک راځي چې څوک ډېر نږدې دی او هغه نږدې میراث لري نو الاولیانې دغه آخرانې دوه نور کسان چې ودرېږي د دې مخکیني مدعا علیهما په ځای باندې نو هغه به الاولیانې هغه به هغې چې دې مړي ته ډېر زیات نږدې د دې مړي د اقربینو نه نو فیقسمان بالله نو دی به قسم وخوري په الله باندې او داسې به وایي لشهادتنا زمونږ بیان چې دی احق من شهادتهما ډېر حق دی د دې د ګواهۍ نه دي دروغ ویلی دی او موږ رښتیا وایو زمونږ په علم کې دا نه ده راغلی چې زمونږ دې سړي په ده باندې دا جام خرڅ کړی دی دا دروغ وایي چې قسم وخوري نو به وما اعتدینا موږ په دې دعوه کې څه زیاتي نه کوو زیاتې نه کوو انا اذا لمن الظالمین به موږ په دا وخت کې ظالمانو نه یو
ذالک دا طریقه چې د قرآن خودل ادنا دا ډیره قریبه ده ان یاتوا بالشهادة علی وجهها چې دی به گواهی وکي دی به وکي گواهی په کومه طریقه چې د گواهی ده چې د یو د مقدمې نه بعد بیا د بل هر یو سړی په دې پوهېږي چې که زما دروغ ښکاره شو نو ګوره بل ځل بیا دی بیا دا دوباره مقدمه سر دوباره کېږي نو هر سړی به پوهېږي چې هلکه ګوره بیا په دروغه قسم مه خوره ځکه چې خبره بیا رښتیا کېږي کله کله نو ذالک ادنا دا طریقه چې ده چې کله یو مدعی او کله بیا دا بل مدعی شي کله یو مدعی شي او کله دا بل مدعی شي چې مقدمه څنګه راځي نو هغسې به مدعی راځي پوهېږي په خبره باندې پخوا مه وایه خو تقریبا یو 20 کاله پس زه به ورته پخوا وایم نو دلته په دې خال کې زما یو رشته دار دي نو رشته داران وي الله دې وبخي وفات شوی دی نه ما پسې راغی ما ته یې راځئ یو مقدمه ده و هغې له دې بوځم هلته به یې چاته ویلي چې زما سره قاضي شته نو زه څه خبر وم را روان یې کړم راله چې ورغلم اوس وروره په یو خال کې په یو جومات کې هلته هم داسې کسان ناست دي داسې بریتان دي دا مشینان یې داسې نیولي دي او دلته هم ناست دا مشینان یې داسې نیولي دي او یو قاضي صاحب دی خو راته نه وایم چې د کوم ځای یو سپین ږیری و اوس به یا ژوندی یا به مړي هغه هم هلته ناست دی او دا مقدمه روانه ده وروره زه هم رالم کېناستم او دغه علاقې غټ غټ مشران پکې وو نو زه خو نوی راغلی یم دلته چا پېژندم چا به نه پېژندم خیر چې کېناستو نو اوس دا قاضي صاحب کله د یو طرف ته څه د عربو کې څوک مړه شوي دي او په چرسو په اپیمو کې پکې څوک نیولي شوي دي او کاروبار د چا شریک او چا پکې جیل تیر کړی دی او هغه ملګري چې سره تښتېدلي دي او هغې بیا څه ګټه کړې ده څه پوره قصه وه نو لاسه 15 لکو روپو حساب کتاب نو دا قاضي صاحب اوس چې دی دا اوس لګیا دی نو دوی ته یو ته وایي کله یو ته وایي ستا دا ټیک ده نو هغه بل چې وایي چې هغه د مشینانو ته څنګه ده ته ټیک وي نو هغه بل کله دی بل ته نو ما چې سوچ کړه نو زه ورته سوچ وړی یم چې د دې سړي سره څه چلو کوم او زما هغه کوم سړي چې زه به وتلی وم نو هغه هم ما ته ګوري چې ته غږ نه کې نو ما هغه قاضي صاحب ته ووایي ما قاضي صاحب ته لږ ما ته غوږ کښېره ستا نه تپوس کړو ما په دوی کې مدعي څوک دی او مدعی څوک دی دلته یو دوه خطا شو نو کله به یې څه وی او کله به یې څه وی ما نه اصل ستا نه بل تپوس کوم دا خو پرېږده چې په دې کې مدعي څوک دی او مدعی څوک دی ما په فقه کې مدعي چاته وایي مدعی چاته وایي زه ته مدعي تعریف وکړه مدعي چاته وایي نو دا خو داسې هر چاته نه یاد ما په فقه کې مدعي چاته وایي مدعی چاته وایي چې بیا غلی شو نو ما ورته چې زما نه اوس زده کړه ما مدعي دې ته وایي چې من اذا ترکه ترکه او مدعی دې ته وایي چې من اذا ترکه لم یترک مدعی دې ته وایي چې که دی دا بل پرېږدي نو هغه خو اسم دی پرېږدي خو ده رانیولی دی او مدعی دې ته وایي چې که دی هغه بل پرېږدي خو هغه دی نه پرېږدي ما دا د مدعي تعریف دی ته په دې کې مدعي څه ته وایي مدعی څه ته وایي دی غلی شو چې کوم ملکانو چې ما ته وایي قاضي صاحب دا فیصله به اوس ته کوې ما بالکل به یې څه کوم چې څنګه فیصله ده ما په دې کې اوس پړه وړ معلوم کړي دي بس صرف د فیصلې اورول پاتې دي او دوا وکړئ او سبا له راځئ کالونۍ ته هلته د پولیس لینډ جومات ته به راشي او زه به ته فیصله واورم او دوا وکړئ وی څوک پړ دی او څوک وړ دی مې به دا ما ته معلوم دی خو 2 کسه به له دې نه راشي او 2 به له دې نه راشي او مې ځای چې دوا وکړو ته مې خلک رخصت کړل قاضي ته مې خدای دې غاښ نه کوه ته خو لیونی یې په دې ځای کې په دې مشینانو کې یو ته به پړ او بل ته به وړ مونږ په چا باندې برابر یې ما دا خو د بلا خولې له خپل سړي ته مې د بلا خولې له دې زه راوستی وم وی تا خو سره چلو که مې د دې همدغه چلو که نه مې زه دا د اوس نه ران شي سبا د پولیس لین جومات ته راشي د دې فیصله کوم که نه کوم بیا رانله ما هلته به پولیس راوغواړم او دې ته به وایم دا مشینانه خوا کېږدئ او درته پکې پړ وړ معلوم ما ته پکې اوس هم معلوم دي چې پړ پکې څوک دی وړ پکې څوک مې راشي فیصله به درته هلته واورم په خبره پوه شوې که نه نو مدعي او مدعی به پېژنې ښه فیصله کوي حاجي صاحب او قاضي صاحب او مدعي مدعی هم نه پېژنې او د مدعي تعریف هم ورته نه دی معلوم او نه ورته د مدعی تعریف معلوم دی ما دې تپوس وکړې مدعي شته ټول بیا ما ته قاضي صاحب ته زه قاضي صاحب یم او که نه یم خو په دې وخت کې یم پوهېږې په خبره باندې دا فیصله ما وکړه خو راشي چې سبا دې هلته اعلان کړم کالونۍ جومات ته به راځې د تی ملګری پولیس لین جومات مې ورته یاد ما چې مشینان رانه وړي پوهېږې په پښتو که نه خجی دا مطلب دی ذالک ادنا ان یاتوا بالشهادة علی وجهها دا ډېره ښه طریقه ده قریبه ده دې ته چې دی به وکړي او پیش به کړي او شهادت پیش به کړي ادا به کړي ګواهي علی وجهها چې څنګه ده او یخافو دومره او یخافو او وبه یریږي یا به کم از کم ویریږي نو بیا به ګواهي نه کوي بیا به قسمونه نه خوري
او یخافو یا به یریږي ان ترد ایمان چې واپس بشي زمونږ دا قسمونه بعد ایمانهم پس دا غوی د قسمونه چې څنګه دغه قسمونه واپس لاړه سي پزول نه سي زما د بلور پزول لاړ شي نو بې ځای قسمونه به موږ خوري او بې ځای گواهه به نکي واتقوا الله د الله نو یریږي واسمعوا خبره اوري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نکینا فرمان خلق ته یوم یجمع الله الرسل بیا د سورۃ خلاصه راځي د قیامت خیال کوا قیامت ته خیال کوا قیامت پکې مې روا او د قیامت په ورځ باندې ورې گواہی دلته خو د دنیا گواہی ده دغه خو بچل ول کله وشي او کله یو پړه به ورشي وړ به پړشي خو د قیامت د گواهه په باره کې ګوره ال تاسو دروغجن گواہی نشي کولای ګوره پیغمبرانو نه الله تعالی تاسو کی چې ماذا اجبتم تاسو څه جواب ملاو شوی د امت د طرف نه پیغمبرانو نه الله تعالی تاسو کی تاسو د امت د طرف نه څه جواب ملاو شوی نو قالو دی به ویلا علم لنا مونږ ته علم نشته ولی پیغمبرانو ته علم نشته چې څه جواب ملاو شوی پیغمبرانو ته د خبره علم شته چې قوم ورله څه جواب ورکړو لیکن پیغمبران به وایي چې لا علم لنا ولی یعنی مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ باندې فیصله په نیتونو کیږي او پیغمبرانو ته د نیتونو علم نشته نو په دې ځان پوي چې په دنیا کې ګوره یوازې عمل خنه دی په کار نیت هم په کار دی او یوازې د دنیا د گواهه مسلې نه دي اصل گواہی په قیامت کې ده د قیامت په باره کې به تعالی څوک گواہی کوي او ته به چاله څنګه گواہی کوي ها جی راځي جماعتونو ته د کېدو دلته پونګاری لراځي او دومره عقل پکې نشته دی په جماعت کې د پسونو خلق راځم نه دا څه کوي او بیا موږ ته وایي تاسو غوسه کوئ نو څه سړی توپ خو په کار دی په چا کې کنه چې دومره هغه ځنه براشي کله برسي بد ګوري ته به وایي ته چې پلار ته ورک شوی دی خو کینه دغلته کوي یا چې موږ کې نو بارک کوه دا دلته خلک تماشې لرا غوندي او ګوره یوم یجمع الله الرسل پکم ورځ باندې چې الله تعالی براجمه کې ټول پیغمبران د قیامت په ورځ فیقول ورتبوای ماذا اجبتم تاسو څه جواب ملاو شوی د امت د طرفنا نو قالو ټول پیغمبران به وی لا علم لنا مونږ ته علم نشته حقیقت سو مونږ ته پته نشته زړه کې د خلکو سو مونږ ته پته نشته نو ولې د پیغمبر ته پته نشته چې چا مې خمر ګرتیا کړ نه دا ار یو دغه تاسو به نه کې چې د ابوبکر مبارک سوی دغه تاسو به نه کې د عمر مبارک سوی رضی الله عنه نه ټول امت مبارک به تاسو کوي ټول خلک چې درې دغه مبارک به تاسو کوي نه به جن ما لا علم لنا ما ته پته نشته دا ارچا مبارک نشم گواہی خو دې ته وایي چې سړی ته پته وي ما ته د زړه څه پته وایي چې پړه کې سو زه خو په ښکاره فیصلې کوم په ښکاره خبره کوم لا علم لنا مونږ ته علم نشته دا مطلب دی ابن جریر وایي لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا بس تا ته ډېره پته ده مونږ ته دومره پته نشته تا ته د نیتونو پته ده مونږ ته د نیتونو پته نشته یا لا علم لنا حقیقتا وقطعا بالقلب والباطن الذي به الحكم اليوم حقیقی او قطعی پته راته نشته د زړونو د نیتونو پته راته نشته ځکه نن فیصلې په نیتونو کېږي نن فیصلې په دې نه کېږي چې کم په کومه ډله کې روان انك انت علام الغیوب بېشکه ته پوهې په پټو خبرو اذ قال الله یا عیسی ابن مریم دا بیا د عیسی علیه السلام خبره کله چې الله تعالی به وی عیسی زوی د مریم اذكر نعمتي علیک یاد کا زمانه نعمت پتا باندې وعلى والدتک واستاپ مور اذ ایتک بروح القدس چې ماته مضبوط کړي په مر برتیا د جبرئیل علیه السلام تکلم الناس تاب خبره کول د خلکو سره فل مهدی وکاله پسانګو کې او په حالت د پوخواله د عمر کې و اذا علمتک الكتاب والحکمت او چې کلمه تعالی کتاب او حکمت پویا در ما تا درک پویا د دې کتاب او د دې کتاب نه مطلب تا ما ویلو قران مجید ممکن ده چې داسي زما دار آید والله اعلم والحکمت او د سنت رسول او التوراۃ والانجیل او د توراۃ او د انجیل دا واذ تخلق من الطين او چې کله تاب جوړاو د خټینا که هيئت الطير په شان د شکل د مرغې باذن زما په حکم فتنفخ فيها نو پکې بل پکې وکو فتكون طيرا باذن نو هغه شو الوتن کې زما په حکم وتبرئ الابكمها او تاب جوړاو مور زادلند والابرص او برګوالا باذن زما په حکم واذ تخرج الموتى او چې کله وتاره استل مړي باذن زما په حکم دا باذن ولې وای ځکه يهوديان او عیسایان باندې ردونه کوي په عیسایان رد کوي دا خدای نه دی دا واذ كففت بني اسرائيل عنك او چې کله ما بن کړیو بني اسرائيل عنك استانه چې تا ته سزا درکې هغه خو ته وجلې نو ما ته تسکړې بچ کړې كففت بني اسرائيل عنك ما بن کړیو دا بني اسرائيل استانه
او ته مړ نکړې وجلین اذ جئتهم بالبينات چکله ور تار او خکار د دینه فقال الذين كفروا منهم كافرون پدې کې ان هذا الا سحر مبين دا مگر خکار جادو دی و اذا حيت الى الحواريين دا نعمتونه به خکار کوي او چکله ما وه وکړه الحواريون استا مخلصین مرګ ته امنو مجاهدین ته امنو به چې ایمان په ما راوړی او به رسول او زما په پیغمبر باندې ایمان راوړی وحی مو ته وکړه معنا دا چې په سره کې مو ته القاء الهام نو قالوا دي حواريين مجاهدين وي آمنا من ایمان راوړو واشهد او تو گواش باننا مسلمون چې مونږ تابعدار اذ قال الحواريون او چې کله ویل استا مخلصین مرګرو یا عیسی ابن مریم یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ولمناسبه استاد رب پنځبانی يستطيع معنا طاقت لري نو د مخلصین مرګرو په دینه په طاقت لري کنه لري دا ښکارا معنا مراد ده هل يستطيع ربك والاستاد رب حکمت د دې خبره تقاضا کوي استاد رب په نسبانه به دا خبره سنا مناسبه خو نه دا مناسبه استاد رب هل يستطيع ربك ولمناسبه استاد رب په نسبانه هل يستطيع ربك والاستاد رب حکمت د دې خبره تقاضا کوي اي ينزل علينا دا جائز الاستاد د حکمت نام هل يستطيع ربك استاد رب د حکمت استاد رب په حکمت کې دا خبره جایزه ده چې موږ د سوال وکړو څنګه سوال اي ينزل علينا چرا کوزه کې الله تعالی په موږ باندې مائده یو تیار دسترخوان مائده ته وایي چې ارسه په تیار پراتی د خوراک په انتظار من السماء دبرنا قال اتقوا الله نو دور توید الله نو یریږي ان کنتم مؤمنین کتا ایماندار یدا سه بے ځای سوالونه مکوي قالوا دی نريد ان ناكل منها من غالو چې موږ ته خوراک کو وتطمئن قلوبنا او مزید مطمئن شي زموږ زړونه مزید مزکوي چې نفس په ایمان هم مطمئن دي ونعلم او موږ مزید پوه شو مشاهده وکړو او دا په خپل سترګو باندې وینو ان قد صدقتنا چې تا موږ سره رښتینی وعده کړی دا ونكون عليها من الشاهدين او موږ شو په دې باندې د گواهانو نه آینده د پاره خلکو ته وایو چې زموږ په وخت کې چل شوی و دا څه وایي قال عيسى ابن مريم اللهم انا عيسى زوی د مریم په دې پوه شو عيسى عليه السلام چې دا اسې د شرطونو د پاره نه وای خو خیر ده سينو د الله تعالی نه غواړي هغه مې الله تعالی راولي قال عيسى ابن مريم عيسى زوی د مریم اللهم ربنا اذا من رب انزل علينا مائده من السماء راولي غمون ته یو تیار دسترخوان د خوراک تیار مائده یو تیار دسترخوان اسمان تكون لنا عيدا چې زموږ لپاره اختر عيد ستوي السرور العائد خوشالي چې بار بار راځي الله دې په امت مسلمه صحیح خوشالي راول نو دا به زموږ لپاره اختر شي لاولنا زموږ د مخکینو لپاره او اخرنا د رستنو لپاره رستنی به خلک وي چې او زموږ پلار نکل الله تعالی تیار دسترخوان را لګل وآية منك واستار طرفنا بيونا خشيد محمد دي عيسى عليه الصلاة والسلام دي نبوت وارزقنا وأنت خير الرازقين ومن روزي راكي وتغر روزي ورك انك قال الله تعالى ورتوي عيسى عليه السلام پجبا إني منزلها عليكم زر عليكم كي مرد دسترخوان تاسوتا فمن يكفر بعد منكم چاچ انكار کر دینا پس پتاسو کے توحیدنا و عيسى عليه السلام دي پیغمبرنا فإني أعذبه زبد العذاب وركم عذاب انداس عذاب لا أعذبه چ عذاب مني ورکڑے احد دغس عذاب احد من العالمين يوتن مخلوقات تا په دنیا کې نو روایتو کې راځي را لکران لا وای او را شرال نو خلکو ته خوراک کو نه سو پکې که سو نستانه سمتلی ته پیسه کې اوسار څه کټې پرو ک ټماټرو ک وحوا کده هاجي کبل سو واسه موس نشته ته پیسه کې خو باز خلکو ته انکار مکو او بیا موسیخو قرادتا و خنازیرا په دې باندې پونش وی عن عطا ترمذی کې دا روایت ته نزلت دا مائده رالا او ثم انكر قوم او بیا خلکو ته انکار کو فمسخوا قردة وخنازير خنزيران وشادوغان شو واذ قال الله دا بل خبر شو واذ قال الله يا عيسى ابن مريم وجكل الله تعالى ويا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ولتا خلکو ته ویل دي چې مونږ سما او زما مور دوه خدایان سوا د الله نه دا مور په خدایانو کې کله شامل شي تا ته دا په 431 کې په افسوس خار کې دا میټینګ شوه چې او بیا دا ویلو چې عیسی علی السلام د مور تبم مادر خدا وای افسوس خار دا افسوس خار نن سبا په ترکی کې دی په یوه په خبره باندې په دې کې د عیسایانو یو میټینګ شوه په 431 عیسوي کې او اغه دا ویلو چې د عیسایت عقیده بدایي چې اوس به د عیسی علی السلام د مور تم خدای وایو چې خدایان درې یو عیسی علی السلام دی او بل د مور دی او بل خدای
دا مطلب شو. او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف د هرقل راته کنه نو د هرقل په جنډه باندې مریم تصویر او ماشوم په غیږ کې نیولې. اوس هم د دې په چرچونو کې حضرت مریم تصویر او ماشوم په غیږ کې نیولې. انت قلت للناس اتخذوني ولتا خلق تويل وچوني سما امي او زما مور الهين من دون الله دو خدایان سوا د الله نه. قال عيسى عليه السلام ورته سبحانك تپاکي ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. ما لپاره مناسب نه چې خبره چې ما لپاره پای باندې حق نه. پته ولګي چې عیسایانو په انجیل کې تحریف کړي او غړي وړي پکې لیکلي دي د دې 500 خبره او دا خبره چې هغه زما خدای قرآن خو دای نه دی ویلي. ان كنت قلته كما ویلی فقد علمته نتا تب پتای تعلم ما في نفسي ته پوي پاغه سمان زما پړ کړي ولا علم ما في نفسك او زنه پوي پاغه خبر باندې چې ستا په علم کې دا تمام دا تاسو ولیکي. انك انت علام الغيوب بشکته پوي په پټو خبرو. ما قلت لهم الا ما امرتني به ما دي تن دی ویلي مگر هغه چې تا ما ته پاغه باندې حکم کړو هغه دا چې ان اعبد الله چې عبادت وکي. ما خلق ته دا ویلي چې عبادت وکي د الله ربي و ربكم چې زما رب او تاسو رب دی وكنت عليهم شهيدا او زه په دې باندې گواهم ما دمت فيهم چې سره کله پکې زوما. فلما توفيتني کله تاسو چت کړم پته ولګي چې دا قسمه خبره د اذ قال الله يا عيسى د اولنې نږدې رکونه پس دا الله تعالی د عيسى عليه السلام سره ال کړی چې کله چت کړي د قیامت نه بعد نه دي دا چې کله چت کړي دا خبره وسره کړي. فلما توفيتني دې کوم مخې ما اشاره کړې فلما توفيتني کله تاسو چت کړم. تفسیر کبیر وی روح المانی وی المراد منه دل تر دې توفيتني نه مراد څه دی وفات الرفع الى السماء چې کله د اسمان ته چت کړم. فلما توفيتني کله چې تاسو اسمان ته چت کړم نو كنت انت الرقيب عليهم بیا خو ته په دې نگران وي وانت على كل شيء شهيد او ته پار سبانه گواهی. نو نور خو ما ته پته نشته ځکه چې د عيسى عليه السلام او عيسى عليه السلام مور ته خدای ویل دا د دې اسمان ته د اوچکېدو نه بعد خو شوي دي خو د پوره وفات نه بعد بیا دا نه دي شوي چې په خپل مرګ بیا مړ شي وفات شي نو هغه وخت نه بیا بعد خو بیا دا عقیده څوک نشي ساتلی. خو پته ولګېده که نه چې عیسی علیه السلام واپس راغی او دا نورې خبرې غلطې وي. دا مطلب ان تعذبهم فانهم عبادك بیا ورته دی وایي ان تعذبهم که ته دې خلکو له سزا ورکې نو ته په دې باندې قادر یې او ستا حق دی ځکه فانهم عبادك دا ستا بندګان دي. په دې منځ کې پکې لږه خبره داسې پټه غوندې کوي که نه چې عذاب له ورکې خو دا بندګان دي او ته خدای نو او دا بندیان دي. مطلب یې دا دی چې رحم پې وکړه خو خبره داسې په ډاګه کومه یې وکوي بندګان دي او بنده رب ته حق حاصل دی چې خپل بنده له سزا ورکړي. ان تعذبهم که ته دې خلکو له سزا ورکې نو سزا ورکولو کې ته حق بجانبې ځکه ته خدای او انهم عبادک او دا دې بندګان دي ټول بندګان دي. وان تغفر لهم خو که ته دې ته بخنه وکې نو فانک انت العزیز الحکیم بېشکه ته غالب او حکمت والی. دا بخنه د چا په دباو نه کوې ته که ته بخنه کې نو دا نه چې ګنې تا څوک مجبورولی شي که ته بخنه کې نو دا نه چې ته ګنې سزا نشي ورکولی نو بخنه هم ستا دپاره. نو ګوره په دې بخنه کې هم خبره داسې کوي چې بخنه ورته وکړه. پیغمبر په امت باندې ډېر ولس وظي کوي. وان تغفر لهم او که ته دې خلکو ته بخنه وکړي دا نو فإنك أنت العزيز الحكيم بشکه ته غالب او حکمت والی. نو ته غالب په سزا ورکول ام قادر او دا بخنه در باندې په زور څوک نشي کولی او الحکیم او ته حکمت والی. نو ستا په بخنه کې او په سزا دواړو کې به حکمتونه نه په دې څه نه پوهېږم. دې وجه تفسیر کبیر دلته وایي ان تعذبهم فإنهم عبادك ویعني انت قادر على ما تريد ته چې څه کې په هغې قدرت لرې او حکیم فی کل ما تفعلو چې څه کې په هغې کې د حکمت دی. لا اعتراض لاحد علیک هېچا ته حق نشته دی چې په تا باندې سوال او اعتراض وکړي. نو فمن انا زه څه وکړم اول خوض فی احوال الربوبیت زه به سیم او د خدای په کارونو کې کار لرل به صحیح. زه خو د خدای په کارونو کې کار نشم لرلی. بخنه او عذاب ستا اختیار دی. او دا بیا په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام پانسي شوی دی نو د دې معنا دا ده چې هغه کفاره ورکړې ده. د چا کفاره؟ وایي د ټولو عیسایانو دپاره یو ځل پانسي خوړلې ده نو دا ټول عیسایانو په ځای باندې هغه کفاره ادا کړې ده نو باقي عیسایان به ټول جنت ته ځي. وایي نه نه اختیار د چا دی؟ د الله تعالی دی. د عیسی علیه السلام اختیار نه دی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم وكتب اخي فانك انت العزيز الحكيم بشكت غالب وحكمت والے. قال الله
हाँ जी, दे मौजूदा इंजिल की लिखी यूहन्ना 5:23 के, बाप किसी की भी अदालत नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सपुर्द किया है। वायदा दरोग दी कि खुदा पाक बच्चा फैसले न कई, फैसले टोली चाहता वाले कर दी ईसा अलैहिस्सलाम तो वह ना फैसले टोली अल्लाह ताला पे इख्तियार की दी। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम बखना व सज़ा अल्लाह ताला इख्तियार दे दे चाहता वाला करे ना मखकिर मेलू यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा। क़ाल अल्लाह अल्लाह ताला बवाई हाज़ा या अल्लाह ताला उवे ज़कदा तपोस होते अलता करे बारह ची खतल है हाज़ा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन दा चिकल द अज़ाब व द सज़ा फैसला राशि नो हाज़ा इशारा दा क़यामत रोज़ तदा हाज़ा दगा औरत चे पक मोरस बाने द बखने व द सज़ा फैसली कीगी दा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन खबर हो बदे वखी वश वखो इशारा आगा औरत तकई हाज़ा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीन सिद्क़ुहुम दगा द क़यामत रोज़ आगा औरत द फ़ायदा बवर की रिश्तिनो तदा गैर रिश्तिन वाले लहुम जन्नातुन दी पारो बाखुनै बखना बई तजरीब इन ताहत अल अनहार बागुना बई तजरीब इन ताहत अल अनहार व बई के बलन दोन दागे न वली खालिदिन फीहा अबदा हमेशा बकी उसी की तरतला रज़ियल्लाहु अन्हुम रदु अन्हु अल्लाह बरदीन खुशाले दी बदा अल्लाह न खुशाले न दा आम मोमिनान मुबारक रागे कन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु दार मोमिन मुबारक रागे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु न मोमिन ची बिया गलती किन बिया बहुत गलती न वे जका रज़ियल्लाहु बकरा गले रज़ियल्लाहु अन्हुम अल्लाह ते खुशाल दे व रदु अन्हु दी बदा अल्लाह न खुशाले ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम दा अल्लाह ताला रज़ा डेर लिया कामयाबी दा अल्लाह दे मुतरा की पता लगे रदे टोल सूरत खुलासा दा चे इख्तियारात द चा दी बादशाही द चा दा लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द सिर्फ द अल्लाह द पार दे हुकूमत और बादशाही द आसमानों द ज़मकी व मा फ़ीहिन्ना व सजबरी ज़मा के द ऊपर आसमानों के दन ये टोल बादशाही द अल्लाह ताला दा व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाह ताला पार समान कुदरत तरुन के ले के चाला सवाब वर के को चाला सजा वर कई को सुख बखी और को सुख न बखी। वाखिर दावाना।